پلار خپله واده ناوې لور او زومې ډېره سخت بېدردۍ سره قتل کړي دي. راځئ مینهوالو چې د دغه لورې اخر داسې کومه غټه غلطي کړې وه چې پلار د خپلې د لورې قتل ته مجبوره شو. مینهوالو ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ د ویډیو د سره تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګینه وکړم تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. مینهوالو دا واقعه په مانسهره کې مخې ته راغلې ده چې پلار خپله لور بل کس ته ورکړې وه. د لورې نه هغه یو کس نه خوښ چې کوم یو کس چې پلار خپله لور ورکړې وه، خو لورې بل کس سره لینډین اغوستی او ګپ شپ یې ساز کړی چې د شپې نه دوی دغه پینټ ساز کو او ویې ویلې ورته اشنا زما خو واده نږدونکی دی او ما زه مې پلار بل چاته ورکړم او نیټې دپاره کسان راغلي دي، خو زه انکار نشم کولی چې ملک د پښتو دی خو داسې به وکړو او به تښتو. عزتمنو دوی دواړه دغه جینۍ د خپلې یار سره پنډۍ ته وتښتېدله چې په پنډۍ په عدالت کې دوی په خپله خوښه باندې نکاح وتړله، خو دغه د جینۍ پلار به یې غټ دماغ وجنګول او ورته ویې ویلې چې لورې راځه د اختر مخه ده او هېڅ هم درته نه ویم، هسې مې بل ته ودولې، ته ښه نه ده چې تا په خپله باندې ځان نه خلک خوښ کړو او په خپله خوښه باندې دې واده وکړو. جینۍ یې په اعتبار کې واخیسته، جینۍ خپل کور ته راوبلله او ورسره زوم هم ورسره راغی. او عزتمنو چې دوی دغه کسان چې څه ټیم کې مانځه ته تللي د مانځه په ټیم کې پلار لګېدلی دی، خپله لور هم وهلې ده، ټکولې ده، وجلې ده، دغه شانتې خپل زومګی هم وهلی دی، ټکولی دی او په دغه طریقه باندې یې وجلي دي. چې عزتمنو دې قتل ته اوس د عزت نوم ورکړل شوی دی چې د غیرت په نوم باندې دوی قتل شوي. مینهوال د داسې د پلار په اړه باندې ستاسو څه خیال دی؟ حتما ناسره خپل رایې لاندې په کامنټ کې شریکه کړئ. زموږ د څه عزتمنو ته نن ورځې خبر تر دې ځای پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.